أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. زما محترمو مشرانو دوستانو او قابل احترام میندو خويندو، ستاسو وړاندې د قرآن درس ترتیبوار جاری دی. د دې ترجمه به کوو. د دې نه مخکې تفسیر څو کولی شي، د هغې دپاره څه شرایط دي. 14 علوم اهمیت لومبي چې کوم درسونه شوي دي هغې کې وګورئ. تفسیر لغوي و اصطلاحی ترجمه، تفسیر، تأویل، تحریف، دې باره کې تفصیلی احکام، صرف، نحو، گرامر، اهمیت. که قرآن ترجمه او مطلب تاسو د یو عالم نه اوره او چې د عالم نه ترجمه او تفسیر تاسو اوره او بیا د هغې نه پس په هغې عمل وکړئ نو بیا خو ټیک ته. خو که دا ترجمه تاسو چاته ښایې نو د هغې دپاره ضروري چې ستاسو قرات تجوید هم ټیک کړي. د هغې اردو پښتو کې کلپ جوړ کړي دي، په واټساپ موږ نه وغواړئ چې ستاسو کور کې په ناسته قرات، تجوید او فرایض، واجبات، ضروری مسائل، لس صورتونه دا هر څه زده شي. زما محترمو، الله رب العزت دا قرآن موږ له رالیږلی دی، دا مینول بک دی او دکه شان په هغې کې مسایل هم شته. موږ نه وغواړئ 0311444006. نو څو پورې تاسو لومبي درسونه نه اورېدلی نو منځ کې یو درس تاسو اورئ، نو هغې به تاسو ته استفاده او فایده کمه کېږي. بهرحال الله رب العزت دا قرآن را لیږلی دی. موبایل او مشین سره یو وړه کتابچۍ چې تاسو دا موبایل داسې استعمالوئ، دا مشین به داسې استعمالوئ، د کتاب مطابق که هغې کې تاسو فرق وکړو نو مشین به ودرېږي، موبایل به ودرېږي، خراب به شي. د انسان او انسانیت دپاره مینول بک هغه څه دی؟ قرآن. کوم یو کس چې د قرآن د اصول، ضوابط، پرنسپلز، حدود و قیود نه لرې وي دونه به هغه پریشاني، چاہے کافر وي او څونه د قرآن ته څوک نږدې وي دونه به الله ته هغه نږدې وي، پریشانۍ به کمې وي. لس ډاکټران، وکیلان، پروفیسران، لیکچران، جیولوجسټان کافران جوړ شوي نه دي، خو دړادړ خلک اسلام کې داخليږي. ولې؟ موږ سره ریفرنس او دلیل دی، قرآن دی، حدیث دی، نظام دی، عقیده دی، عبادت دی، معاشرت دی، معیشت دی، اخلاق دی، سیاست دی، حکومت دی، کامل مکمل دین دی. زما محترمو، نو تفصیلی بحث په دې تیر شو مکی مدنی آیتونه کم دي او قرآن څنګه نازل شو. نو یو خبره هر یو لیکچر کې یو خبره کو، دا قرآن څنګه نازل شوی دی. د دې ابتدا اقرأ بسم ربک الذی خلق نه شوی ده، دا نیم صورت نازل شو، بیا مزمل مدثر نازل شو، بیا دا نیم صورت مکمل شو اقرأ بسم ربک الذی خلق. د قرآن ترتیب اعوذ بالله بسم الله الحمد الف لام میم دی د والناس پوری دا د لوح محفوظ ترتیب دی
خو د قرآن د رانازلېدو ترتیب چې دی هغه جدا دی. لومبې څه نازل شوي دي او په آخره کې څه نازل شوي دي. الله الله. نو زما محترمو د رانازلېدو ترتیب جدا جدا دی. آخري آیت کم نازل شوی دی؟ الیوم اکملت لکم دینکم. دا مشهوره ده خو نه، دا نبی اسلام انتقال نه 3 ورځې مخکې نازل شوی دا آیت. دینه پس واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. بعض وی دا آخري آیت دی او بعض فرمایي چې کلاله والا چې کوم آیت ته قل الله یفتیکم فی الکلاله، چې یو سړی یا ښځه مړ شي، مور پلار یې نی او بچی یې نی، نو میراث په څنګه تقسیمیږي؟ دا آخري آیت نازل شوی دی. بهرحال دا ترتیب دې ترتیب سره دا قرآن نازلېده. ابو داود شریف کې روایت چې کله به یو آیت یا سورت نازل شو، سورت او آیت په نازل شو، نو الله به جبرائیل علیہ السلام ته ویلی، جبرائیل علیہ السلام به نبی علیہ السلام ته وی، او نبی علیہ السلام به هغه لیکونکو ته وی چې ضعها بعد سورت کذا وبعد آیت کذا. دا سورت فلانی سورت پسې کېده او دا آیت فلانی سورت کې فلانی ځای کې کېده. زما محترمو سورہ توبه کې بسم الله نشته، نو چې سورہ توبه کې بسم الله نشته، زما محترمو ندیم دغه وجه ده چې نبی علیہ السلام دلته بسم الله نه ده ویلې، لیکلې نه ده. علی رضی الله عنه روایت ته چې الله ډېر غوسه د برات اظهار کو د خلکو نه، نو ځکه مطلب دا چې بسم الله اون ویل شو ځکه چې الله ډېر زیات غوسه و. بهرحال لګي لګي خبره به تفسیر عمر سره کیږي او ترجمه هم کو. سنا الله. نو دا ترتیب چې نبی علیہ السلام ورکړو د الله په وینا باندې، مونږ الله ته درخواست کړو چې اهدنا الصراط المستقیم، یا الله مونږ ته نیغه لاره وښایې. نو الله جواب کې وویل، گویا کې ربط بیانو، ذالک الکتاب لا ریب فی، دا قرآن دې په دې کې شک نشته، دا لاره شابه عمل په وکړي. نو 3 فرقې شوې، یو کافر ای باره کې 2 آیتونه، یو مسلمان دا غي باره کې 15 آیتونه، یو منافقین دا غي باره کې 14 آیتونه. ان الله علی کل شیء قدیر پورې دونو ترجمه او تشریح هم شوی ده. مخامخ 3 فرقې دي، منافق، مسلمان، کافر. الله غي ته خطاب کوي، یا ایها الناس، اے هغه خلکو، اعبدوا ربکم، تاسو عبادتو کې د رب خپل، الذي خلقکم، هغه ذات چې تاسو هم پیدا کړي، والذین من قبلکم، او هغه کسان چې تاسو نه مخکې کوم او هغه هم پیدا کړي دي، لعلکم تتقون، تاسو د خپل رب صرف عبادت وکړئ. ولې؟ لعلکم تتقون، چې تاسو بچ شئ د شرک نه. الله هغه ذات دی الذي جعل لكم الارض، الله هغه ذات دی چې جوړ کړی د تاسو لپاره ځمکه، فراشا بستر، والسماء بنا، او اسمان چت، وانزل من السماء ماء، او د اسمان نه اوبه نازل کړي الله، فاخرج به، الله نازل کړي راوټو کوله، فاخرج به، الله راوټو کوله دی اوبو په ذریعه سره، من الثمرات، میوه دانه، رزقا لكم، د پاره ستاسو د رزق، فلا تجعلوا لله اندادا، نو چې الله ارس کوي، ارس راټو کوي، دا ټول نظام چلی، نو دا الله د پاره شریکان مو جوړوي. وانتم تعلمون،
او حال دا چې ښه پوهېږئ چې شرک غلط کار دی او ټول نظام الله چلوي، بیا هم الله سره شریکان جوړوي. دلته توحید دعوت ته قرآن کې درې خبرې: توحید، رسالت، قیامت. توحید الله یو دی، رسالت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی، داغه د الله احکام د نبی علیہ السلام د طریقو مطابق پوره کړي. او دریم خبره قیامت، توحید، رسالت، قیامت دا د قرآن خلاصه ده. نو قیامت را روان دی، د هغې لپاره تیاري وکړي، د هغې لپاره څه وکړي؟ تیاري وکړي. وانتم تعلمون، او ښه پوهېږئ. نو الله توحید بیان کو، بیا اوس د رسالت دعوت ته وان کنتم فی ریب مما، او کچرې تاسو په شک کې مما نزلنا، په هغې څه کې چې څنګه نازل کړي دي علی عبدنا، په خپل بنده باندې، فاتوا بصورة من مثله، نه دې مقابله کې دقه شان یو صورت راوړه، ودعوا شهداءکم، او تاسو راوغواړئ مددګاران خپل، من دون الله، چې الله د سره ني، د الله نه علاوه، ان کنتم صادقین، کچرې تاسو رښتونی چې نبی علیہ السلام دا قرآن د ځانه جوړ کړی، نو مقابله وکړئ، کمپټیشن وکړئ، را میدان ته شئ، ټول خلک یو ځای شئ، یو صورت جوړ کړئ. بهرحال درس به جاری وي انشاءالله، باقی خبره به بل درس کې کیږي. والسلام.